فعل فاعل نام مفعول أول، أو الصراط موصوف الصراط موصوف المستقيم صفة. اهدي فعل فاعل اهدي فعل فاعل نام مفعول أول، الصراط موصوف المستقيم صفة. موصوف سر صفتنا مبدل منه، موصوف سر صفتنا سا مبدل منه. بیا الصراط چې ده مضاف، الذين موصول. الصراط چې ده مضاف او الذين موصول، او انعمت عليهم دا ورسله. موصوف سره د سلینا دائما موصوف یا مبدل منه. موصوف سره د سلینا، موصول سره د سلینا موصوف یا مبدل منه. او غیرو مضاف او المغضوب عليهم معطوف له، وہ حرف عاطف، او لام زائد او ضالین دا معطوف. نو معطوف علیه سره د معطوفنا دا مضاف الیه، او مضاف سره د مضاف الیه نه دا صفت یا بدل، او موصوف سره صفتنا دا مبدل منه د بدل، او مبدل منه سره د بدلنا مضاف الیه، او مضاف سره د مضاف الیه نه دا بدل، او مبدل منه سره د بدلنا دا مفعول ثانی، او فعل سره د فاعل او سره د مفعولیننا دا جمله انشائیه لا محل لها من الاعراب. جمله انشائیه لا محل لها من الاعراب. نو معنا به څه کوي د غیر، یا به د صفت کوي یا به د بدل کوي. او د بدل معنا زیاته اولاده، او د صفت معنا هم جایز ده. وې دا صفت څنګه واقع کیږي؟ دغه ابهامي، نو دا بشان د څنګه ده د عادي ذهني، لکه عليك بالحركه غیر السکون، عليك بالحركه غیر السکون، دا بشان دا غیر. نو دای د سورته فاتحه د اهدنا الصراط المستقيم ترکیب شو. او عادي ذهنی کی دا معهود چی غیر معینی، چی شی معهود غیر معین، نو دا کدا به صفت واقع کی دا کالک بالحرکتی غیر سو. نو دې پرې سورۃ فاتحه شو. آمین بالجهر راغله بالاخفام، خو اصل په دعا کې اخفا ده، نو مونږه بالاخفا وي. اذا امن الامام فامنوا، امام هم امین وي، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ځان سره پټ امین وي، او مقتدیان به امین. او کله چې امین د امام او د مقتدیانو یو شي، نو امین په ملائکه وي، دا دعا به الله قبلي. او دا ورست به راشي، لکه مخکې او دا خبره شو فاتحه د هر صورت نه جز نه ده بغیر د نه مننه، البته د قرآن نه جز ده، البته د قرآن نه څه ده جز. د شوافیو مسلک داره، او د ابو هريره سے روایت نقل کی چې هغه کوفه کې منځ کو بسم الله په جار سره ویلا، ورسره الحمد ویلا، او به وی چې ما د نبی علی السلام سره مشابه منځ کو،
احناف جواب ورکي چې دې کې انقطاع باطني ده، ځکه دا د حادثې مشهوري نه خلاف دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام مانځه ته خو یوازې دی نه ودرېده که نه، ډېر خلک نور مو د نور نه نقل نه کېږي او د ده نه نقل کېږي. نو دا د حادثې د حدیث د حادثې مشهوري نه خلاف دی. بل روایت کې چې راځي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، بل روایت کې راځي الا بسورتين، بل روایت کې راځي ولو بفاتحة الكتاب. د دې نه موږ وایو چې دا واجب ده، فرض نه. فمن كان له امام فقراءة الامام له قراءة، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. نو سورة فاتحه ته یا قرآن وای یا بنه وای، که قرآن ورته نه وای کافر کیږي، او که قرآن ورته نو ام القرآن دی، قرآن عظیم دی، هي 7 من المثاني والقرآن العظيم، نو به فسمع به اوري. او قرأت عام دی، دا څه لازم نه ده چې قرأت دی په جهر نه هغه قرأت یو که په اخفاء هغه به قرأت نه، نو ځکه ورته وانصتو لعلکم ترحمون. ودي وابیانو من رحم ځکه نشته. نو دا او په دې کې فواید چې الحمدلله رب العالمین کې نفي د شرک په تصرف ده، چې متصرف فی الامور صرف الله دی، د الله سره بل شریک نشته. اب مالک یوم الدین کی نفی د شرک فی الشفاعت، ځکه نبی علیہ السلام او شفاعت به د چا دپاره د هغې اقسام بیان شو. شفیع به څوک کي هغه به موحد یي چې سفارش کوي، او چا دپاره چې کوي هغه به موحد کافر به نه مشرک به نه، او پس د اذن الهي نه وي، او پس د شفاعت کبرا نه وي. نبی علیہ السلام اول من یشفع، انا اولو زه اولنیم چې شفاعت وکړم، او پس د اذن الله نه چې الله به اجازت ورکړي نو بیا به شفاعت شروع شي. اولنا نبی علیہ السلام، به نور انبیاء، به شهدا، صالحین، صحابه کرام، علماء، حافظان، من بعد اذنه. او صراط مستقیم من ولزو ځکه ان ربي على صراط مستقیم، ان ربي على صراط مستقیم. نو سورة فاتحه کې کامل رد په اشراک منم او په بدعات منم، ځکه اهدنا الصراط المستقیم، لار باغی چې صراط الذین انعمت علیهم. ځان له سره زیادت کمې بشي نه کوي، بدعت حسنه او بدعت سیئه. دا په لغت کې تقسیم شته، خو په اصطلاح کې کل بدعت ضلاله وكل ضلالة في النار. نو مبتدع چې دی یو اعتقادا وي او عملا وي. عملا دي ته وي چې ته یو ځای ته لاړې او هلته کې خلکو پخواني بدعات کول، ته اوس مصلحت ته ګورې چې که زه ډایرکټ کوم نو بیا مې زغلی، نو آرام آرام سره لکه شیخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه یا زمونږ کابرینو مصلحت نه کله کله کار واسي جوړ راشي، لکه تبلیغي جماعت او یو اعتقادي بدعت دی یفضي الى الكفر. لکه دا سیکولر پارټیان چې دي دوی انفرادي مسلمانان دي، منځونه کوي، خو اجتماعي دین دوی نه قایله. قرآن کې راځي اقیموا الصلاة نه اقیموا الدین هم راغلی، فقطعوا امر راغلی، ایدیهم فرجموهما. انت کې هغه وایي چې دا انساني حقوقو خلاف ورزي ده، نو پته ولګي چې دا انفرادیت من قایل دي، خو په اجتماعي نظام د الله نه دی قایل. نو دلته کې رد دی په ټولو اشراکو باندې او په ټولو بدعاتو باندې. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन।